دا خو ګوره صاحب دا ACDC صاحب چې دي دا زموږ MPA MNA راوستي دي په مونږ پسې چې زما ښځه بچي د لوږې مري که نه زما د قرآن وایي چې ماته MPA هم څه نه دی MNA هم ماته څه نه دی شخص پوډر چې یو سړی خرڅوي هغه ولې نه رسي سازګار رشکه د لاهور نه راځي دي زما په سوات کې چلیږي او زما د سوات رشکه دي بندېږي ولې دي بندېږي مونږ غریبانان خلک په څه کوو مونږ به خاورې خورو رحیم شیرولي خان مې نوم دی چې د دې منګوري اوسېدونکی یم رکشه چلومه زموږ سره چې کاغذونه شته لیسنس یې شته هر څه یو برابر دي د هغې باوجود وایي چې یاره دا رشکې ستاسو غیر قانوني دي جیدو چې کمپنۍ له لیسنس ورکوو چې ته به په دې ناب باندې تا د موږ رشکه ازاده کړه ته به موږ له دونه پیسې راکې او ته به دا رکشې روغې او دې خلکو له به ورکې ټیک شو هله دا قانون دا برابر وي وس دا څنګه غیر قانوني شو دا کم سړی و چې دا غیر قانوني دي ما له چې اکسایز والا کاغذ راکوو او زما نه روپۍ اخیستې هله خو دا قانوني و کټ ګاډي چې راځي هغو ته خو چا څه ونه وي کشتمچور را روان دي هغو ته چا څه ونه وي کابلي ګاډي په هوا راځي سازګار رشکه د لاهور نه راځي دي زما په سوات کې چلیږي او زما د سوات رشکه دي بندېږي ولې دي بندېږي مونږ غریبانان خلک په څه کوو مونږ به خاورې خورو ښه زمونږ MPA دی که MNA دی ورور هغه زمونږ تپوس نه کوي دلته کې راشي هو خبره ختم هغو ته دا نه وایي چې یاره دا تاسو زیاتې کوئ دا خو ګوره صاحب دا ACDC صاحب چې دي دا زموږ MPA MNA راوستي دي په مونږ پسې چې زما ښځه بچي د لوږې مري که نه زما د قرآن وایي چې ماته MPA هم څه نه دی MNA هم ماته څه نه دی چې زما په بچو باندې رزق بندېږي که نه زه بیا په سر کې خپل تپوس کوم او د MPA MNA نه به کوم دا به مونږ پسې هغو راوستي دي ACDC دی دسخط کړی دی په ځلاکیم صاحب پکې دلته کې ناست و 3 ورځې میټینګ شوی دی زما یو نیمه میاشت وشوه زه رشکه دې چې چلوم لګوي چرس پوډر خرڅومه شخص پوډر چې یو سړی خرڅوي هغه ولې نه رسي منشیت ولې نه ختموي زموږ معاشره ګنده شوې ده زموږ ماشومان چې چرس پوډر څکي دا په هوا راځي دا دغه افسران روپۍ اخلي روپۍ او شی دلته کې راولي او په دې خلکو یې خرڅوي ته دې به څه کېږي دا کټ ګاډي دې ونیسي کشتم چور دې بند کړي کشتم دې ولګوي ضرور پرمټ ومنم زه اوس هم د کاغذ ټیکس ورکوم زما سره لیسن شته زما سره کاغذ شته زما نه اکسایز والا د هغې ښه باقاعده پیسې علي زه پرې نه چلوم زه ټیکس ورکوم زما ګاډی غیر قانوني دی څنګه غیر قانوني دی تا چې کمپنۍ نه لیسنس ورکوله خو دا قانوني و دا برابر و دا ټیک و روپۍ میلاوي دي 20 روپۍ بند شوي 8 लाख روپۍ 7 लाख روپۍ 6 लाख روپۍ خلکو ورکړي غریبانانو چا کالی خرڅ کړی چا خپل پوله پټۍ خرڅ کړی چا کور خرڅ کړی ځان له کاروبار روان کړی ما قسم په خدای نه افسرانو له شرم نه ورځي چې دا غریب خلک ته ځان خپل روزګار کوي مونږ نه تنګوي مونږ ته زموږ نه څه نه غواړي مونږ ته څه نه وایي په دې شکر نه وباسي ما دا زموږ کوم حل دی مړه زه د لښکر داسې چلوم لکه چې پوډر خرڅومه د دې دا ډېر خلک د رشکو دا ډېر رشکو والا چې دي که نه دا ډېر خلک هم د رشکو خلاف دي یاره وایي دا رشکو والا داسې او داسې ټیک شو چې دا رشکو دا خلک چې خلاف دی اوس چې په دې روډونو کې ولاړ دي زنانه ورسره او په ګنټو ولاړ دي نو دوی به بیا په څه کیږي او په دې رکشو پسې ګرځي او دوی چې دا سیټ ښکته کوي او سیټ ټیبره کوي اوس ګوره اته کسان په یوې رشکه کېږي که نه بیا به اته کسان به 3 رشکې کوي یو ځای کې به بیا 3 رشکې ځي دا ټریفیک سیوا شو که کم شو د سیټ سره دا ټریفیک کمیږي دا خو په قسم په خدای موږ مکمل زیاتې دی لکه زمونږ دی الله مددګار شي او څوک پکې داسې شته چې زموږ تپوس وکړي د دې خلکو نه چې تاسو ولې دا زیاتې کوئ